څه خبره نه وي ټیک د یوټیلیټیز کې اټو انډیکس دا لکه اکچولی کې صحیح کار کوي نه زموږ به تاسو ته څه نه څه پریکټس لپاره دغه کوو صحیح ده چې ستاسو ذهن کولی شي ټیک شو دا داسې ده چې دې کې د ټولو نه مخکې مونږ دا دغه کوو د ټیبل اف کنټینټس صحیح شو دا یې ته کړی که نه دې لپاره چې تاسو ټیبل اف کنټینټس خو تاسو پېژنئ که نه یا انډیکسینګ انډیکس کو فهرست وایي که نه د یو بوکو هغه مین ټاپک ته راولي او هغه نو تا ته پیج باندې هغه شو د هغه پیج نمبر چې په کوم نمبر باندې دی که نه دغه ته موږ فهرست وکړو که نه یا انډیکس ورته وایو ټیک شو دا د هغه لپاره استعمالېږي تاسو وړ کې خو دا ویلی که نه انډیکس یا ټیبل اف کنټینټس وړ کې هم شته او دې کې هم شته دې کې سم صحیح کار نه کوي خو زه موږ پرې ټرای وکړو صحیح ده ټیبل اف کنټینټس چې کله مونږ جوړو د یو دا لکه زموږ سره یو 2 پیجه دی یا څو دغه دی که نه ټیکس دی کنټرول ا او لاندې به ولاړ شو که نه ماسټر پیج خو یې ته کړی و که نه کنټرول وي نو دا 2 پیجه شو صحیح شو او دا لاندې پیج ته به موږ کنټینټس راولو صحیح دې پیج کې به دا ټیبل اف کنټینټس راولو خو اول به موږ څه کوو دلته به ټاپک وښو چې کوم ټیبل اف کنټینټس کې را دغه صحیح شو که نه نو تاسو به یو بک ولیکئ پین پیج کې صحیح ده او د هغه چې کوم تاسو سره ټاپکس دي لکه فار ایگزامپل زه چې دا الفاظ زما سره یو چپټر هیډینګ دی صحیح ده که نه نو دا به زه سلیکټ کړم او زه به راشم فارمیټ ته او دلته پیراګراف ته ول لازم ټیک شو په دې کې دلته یو آپشن لاندې ایډ ټو ټیبل اف کنټینټس دا به زه آن کړم چک به کړم صحیح شو کلیر شو که نه او دا به اوکې شي نو دا ما یو انټري وکړله دا مې مارک کړو دا ځای چې د ټیبل لپاره کنټینټس لپاره مې دا ځای مارک کړو اوس زه راځم دا ځای مخله دې پورې ځم چې دا بل ټاپک دی ټیک شو او دا بیا دغه چل کوم فارمیټ او دا انټر چیک مارک ایډ ټو ټیبل اف کنټینټس اوکې ټیک شو داسې راځم بل ټیکس دا ټیکس اخلم چې دا ماته ټیبل اف کنټینټس کې دا دې راشي صحیح شو نو زه به راشم فارمیټ ته پیراګراف ته اول به موږ مارکینګ وکړو مطلب چې کوم ټیکس موږ ټیبل اف کنټینټس کې موږ ته پکار دي اوس دا نیا ورجن دا به ترې راوالو صحیح شو او ټیبل اف کنټینټس پیراګراف ایډ ټو ټیبل اف کنټینټس اوکې دا درې څلور موږ وکړل که نه دا د فرست پیج کې مو کړل داسې به دې پیج کې وکړو صحیح شو یو به دا راوالو صحیح شو فارمیټ پیراګراف ټیبل اف کنټینټس ټیک شو اوس به موږ د تھرډ پیج ته راشو دلته به دا ټیبل اف کنټینټ جوړو که نه چېرته یا مخکې اولني پیج کې یا تھرډ یو شی بلینک پیج کې به ټیبل اف کنټینټس راځي که نه ته یو کتاب لیکلی هغه ته به مخکې یو پیج کولاو کړي په هغه کې به ته ټیبل اف کنټینټس اډ کړې صحیح شو نو دلته به اوس راشو مونږ یوټیلیټیز ته او ټیبل اف کنټینټس ته به راشو دا وایي چې دس اپریشن ویل وایپ آوټ کنټینټس اف کلپ بورډ دا به تاسو څه کوي یس کوي مطلب کلپ بورډ خو تاسو پېژنئ که نه کلپ بورډ خو پېژنئ که نه کله چې مونږ یو شی کاپي کړو په ایم ایس ورډ کې یا په ان پیج کې نو دا کلپ بورډ کې سټوري دا کاپي نه ده مونږ خو دا ټایم پکې چې بېرته پیسټ کوو که نه دا به چېرته ځي دا خو لکه ډایرکټ ده کې خو دا کلیپ بورډ کې کمانډ یې دلته سټور شي دا نو بیا د هغه نه دا پیسټ کمانډ ته کار کوي د کلیپ بورډ نه صحیح شو نو دا وایي چې دا ټول کلیپ بورډ به موږ صفا کړو ټیک ده که نه وایپ آوټ مطلب صفا کول ټیک ده که نه وایپ آوټ خو لفظ تاسو سره دی که نه کلین بورډ چې ورته وایي کلین بورډ وایپ آوټ یو شی دی صحیح شو که نه دا یس کمانډ به تاسو وایي ټیک شو اوس وی ټیبل اف کنټینټ جنریټډ سکسیسفولي دا سکسیس ان کاپی ټو کلیپ بورډ اوس موږ دغه ټیبل اف کنټینټ جوړ کړو او کلیپ بورډ کې سیو کړل اوس به موږ سو اوکې وکړو او دلته به کنټرول وي یا پیسټ دې نه پیسټ وایم شی دی او کو کنټرول وي مو وایي که نه دلته کنټرول وي نو ستا هغه شي د څه شو دا دې راغله صحیح شو که نه په دې پوه شوئ دې ته لکه دا هغه ټیبل اف کنټینټس هغه هیډینګ ستاسو دلته راغلی صحیح شو چې کوم موږ کاپي کړي او سلیکټ کړي وو دې ته ټیبل اف کنټینټس دا ان سی چې دي که نه دا زما خیال دی دا نمبر اف دا کوم الفاظ چې دي که نه دې تعداد یې کاونټ کړی دی داسې به
ټول یو شان انسي دي که نه دا ټیبل اف کنټنټس دا نمبر چې دی دا به دا نمبر په دې بورډ کې سټوري څه چل به وي او دا پیج نمبر صحیح نه ورکوي دې په برعکس موږ په ایم ایس ورډ کې کوو هغه صحیح ورکوي او تاسو کلي که نه ته ویې کوم په ایم ایس ورډ کې ایم ایس ورډ دا ته کوم ټیبل اف کنټنټس هغه هم دغه یو شان کمانډ دی که نه دا اردو ایډیټینګ سافټویر دی هغه انګلیش ایډیټینګ سافټویر دی ورډ که نه ورډ دی دا ان پیج دی صحیح ده که نه لکه دې زیات ان پیج چې دا یو ګورې کمزوری پروګرام دی پاکستانیان جوړ کړی که نه دا هر قسم فیچر دی که ځینې فیچرز یې کار نه کوي ورکړي دي کار نه کوي په دې کې د ایم ایس ورډ فیچر هم راغلی دي د کورلډرا فیچر یې پکې راغلی دي ټیک ده که نه او دا سیسټم یې ته برابر کړی دی ډېر ښه پروګرام دی خو اوس چونکې موږ په وړ کې د اردو لیکل شو کولی نو اوس دومره د دې اهمیت نشته خو بیا هم اهمیت شته ته کله کورلډرا فوټوشاپ کې ډیزاینینګ کوې که نه نو ټیکس به ورته دلته لیکې ډایرکټ په کورلډرا فوټوشاپ کې اردو نه لیکلی کېږي ټیک ده که نه د هغه لپاره به دا سیټینګ کوې صحیح شو اوس ایم ایس ورډ کې مخکې اردو نه لیکلی کېده اوس یې پکې هره ژبه لیکلی کېږي تقریبا او را روان وخت کې لکه ټولې ژبې چې دی ګوګل والا اوس ټرانسلیټ کوي لګیا دي لکه موږ به لیکل بیا نه کوو بس ګوګل څنګه کولی شي که نه هکې هغه مارکې سپیچ یې کړې راوله بس هغه به ته کلیک څنګه چې په واټساپ باندې میسج یې کوي به خبره وکړو که به ډایرکټ هلته ولیکي اوس ته پښتو کې خبرې وکړې هغه بدله ډایرکټ انګلیش ته واړوي انګلیش کې تا انګلیش کو کې کومه ژبه ته ګوګل ټرانسلیټر خو تاسو کته که نو هغه به ډایرکټ د پښتو کې به لګیا او د اردو ته مړی انګلیش ته هم دلړی او هوبهو صحیح وایي یو ډکشنري هم دا کار کوي خو هغه وړوکې پروګرام دی که نه خو ګوګل والا په دې باندې ډېر ښه کار روان کړی څه ګوګل غټه ټوپي ده یو ډکشنري دومره ده که دا هم دې کې کریکشن به ډېر پکار وي که نه نو لکه اوس یو مولوي صاحب د هغه د قرآن تفسیر پروژه کې ختم کړی که نه آډیو ریکارډ شوی اوس هغه بس ورته کېدی ګوګل ټرانسلیټر ته او ډایرکټ به یې لیکي نو که تفسیر چې ته اوس لیکې او په میاشتو ټایم اخلي که نه نو دا به ډایرکټ دغه شي که زمونږ مفتي صاحب دی هغه د پکې ما دا شي انسټال کوي هغه دې ته ډېر هیلپ کوي هغه ډېر کتابونه لیکي که نه نو دا اوس را روان وخت خو ډېر دغه ټایپنګ ختمېږي که نه هغه به ټایم ډېر دی چې که سبا بل سبا نه دی تاسو ټایپنګ پریکټس کوئ ټایپنګ ډېر ضروري دی ښه لکه دا داسې چې دا یې کنورټ هم کړي خو دومره ښه نه وي کنورټ یې دومره ښه دی چې لکه تاسو خامخا کې به ایډیټینګ بېرته کوئ سیټ کوئ یا سیټ کوئ به که نه ځکه چې د هر چا خپل لیرکس وي که نه د ژبې پښتو هم په څو ژبو کې دی که نه اوس هغه به کم کوو هغه به کم ټایپ پښتو هغه یې دغه کوي سیټ کوي را سیټ کوي به که نه ښه نو دا خو په دې کې هم دی خو ایم ایس ورډ کې وایي نو وینډوز آر به زه ووایم هلته به ولیکم WINWRD وینډ صحیح شو په انډیکس کې هم درته کوم ښه انډیکسینګ دلته هم دی او دلته هم دی یو شی دی ښه دلته مونږ لیکل وکړو څنګه چې هلته لیکل وکړل دغه شیان به دلته وکړو صحیح ده که نه او دا به یو څو دغه جوړ کړو صحیح شو اوس په دې اخرني پیج باندې ټیبل اف کنټنټ جوړوو یا په دې اولني په سر یې جوړوو یا دې لپاره تاسو انسرټ کې بلینک پیج ویلی که نه دا به انسرټ کوي صحیح شو نو اوس مونږ دلته څه کوو ټیبل اف کنټنټس په کوم کې پریفرنسز کې دی که نه دې کې دلته به چېرته وي دا د ټیبل اف کنټنټ صحیح شو دا مونږ دې کې یو دې کې اټومیټک خو دا مونږ چونکې دې کې لکه دا صرف ټیکس راکوي دلته به کې به تاسو څه کوئ دې نه به تاسو چې کوم ټیکس کې تاسو هیډینګ جوړوئ هغه به تاسو اول هیډینګ ورکوئ لکه دلته هیډینګ 1 دی که نه صحیح شو دې هم هیډینګ 1 ورکو او فار ایگزامپل دې هم هیډینګ 2 ورکو صحیح شو هیډینګ 2 دې خو پوهېږئ که نه هیډینګس باندې خو پوهېږئ دې ته به هیډینګ 1 ورکو 3 ورکو او دې ته به بیا هیډینګ 1 ورکو صحیح ده ټیک شو او دلته به مو دا هیډینګ 1 اول ورکو اول به د هیډینګ 1 والا سلیکټ کړو چې موږ ته کوم مین ټاپکس راشي که نه او بیا سب ټاپک به هیډینګ 2 هیډینګ 3 ورکوئ صحیح ده او دې ته به موږ هیډینګ 2 ورکو دلته به یو ټیکسټ دغه کړو دې ته به څه ورکړو هیډینګ 3 ټیک شو هلته هم څوک نه اوس به د فرسټ پیج ته راشو
په دغه کې چې څنګه اټو انډیکس دی که نه په دې کمانډ کې دلته دا هلته دلته داسې کار کوي دا اټو انډیکس دی که نه دا زه کلیک کوم دلته دا اوس غواړي چې دا انډیکسینګ دې کې دا نه کوي که دلته به انډیکس دې کې انزرټ کې دا انزرټ ټیپ نه دی منیو په دې کې انډیکس انټري واولو کې خو دلته دا څه کې unsupported operation was attempted دې کې دا کار نه کوي صحیح دا فیچر ورکې انسټالیبل ان پیج کې صحیح شو انډیکسینګ دا اول به ته انډیکس جوړ کې څنګه چې ما دلته ایډ ټو ټیبل اف کنټینټس وکړو ټیک شو که نه او دلته په میسور کې ما څه وکړو هیډینګز واخیستل دا ما څه وکړو انډیکسینګ وکړو چې انډیکس مې انزرټ کړلو ټیک شو خو هلته دغه اپریشن کار نه کوي مین کار دا دی دا به زه څه وکړم دلته به راشم ریفرنسز ته او دلته مونږ دا اټومیټک چې دی اټومیټک ټیبل که نه دا اصل کې دا انزرټ شو صحیح ټیبل اف کنټینټس رال که نه چې دا په کوم پیج او په کوم هیډینګ ګوره هیډینګ ون یې دلته داخلي دی 1 2 3 4 دا هیډینګ ون دی دا غټ دی او سب هیډینګ دا هیډینګ 2 دی ټو چینج صحیح شو او دا هیډینګ 3 دی صحیح شو دا یې موږ ته څه وکړلو جوړ کړو اوس زه چې دا هیډینګ 2 چې دا ډېر زیات دی دا لږ کمومه ټیک ده که نه دا ټیکسټ زه ختمومه د هیډینګ نه صحیح شو نارمل به کړو ټیک شو او دا لږ ټیکس مې پرېښودو هلته خو هلته موږ ته پوره ټیکس کوي دي کې تاسو ته خیر دی ټول یې ښودلی دی صحیح شو نو دا موږ باید څنګه کوو په دې به کلیک وکړو اپډیټ ټیبل اپډیټ پیج نمبر اون دی اپډیټ انټایر ټیبل اوکې پوره هغه ټیکس یې ختم کړو اوس کو زه چې دا هیډینګ زه وړم دی بل پیج دی صرف دا هیډینګ وړم کنټرول سی یا کنټرول ایکس تیز نه کټ کوم او دا د اخرني پیج ته دلته راوړم ټیک شو تاسو په دې ځایونو کې به کېدم اوس بل ته ټیبل اپډیټ کړو دا د اټومیټک ټیبل اف کنټینټس فیچرز دي صحیح شو دلته موږ دې ځایونو کې اوس به دا بیا اپډیټ ټیبل مو انټایر ټیبل صحیح شو تاسو څو ګوري هغه دلته راوړو کنه 4 د 6 نمبر د 4 نمبر پیج ته هغه هیډینګ راوړو دلته لاندې په فرست هیډینګ کې اوس دا موږ لکه هیډینګ 2 هغه ستې صحیح شو کنه او دا زه هیډینګ 1 تاړم صحیح شو دلته دا ټو چینج د اوورال لوک اپ یور دا ټو چینج د اوورال لوک اپ کوم کې دا کنده ګوره په هیډینګ 2 کې دلته دی نه او زه چې دا اوس اپډیټ کوم نو هیډینګ 1 ته وړو کنده به سر تراشي ګوره اپډیټ ټیبل وې سر تراله اوس کو دا ان د انزرټ ټیب د ګیلریز چې دا زه سلیکټ کوم او دا زه هیډینګ 2 ته واړم فار ایگزامپل یا 3 ته واړم 4 ته واړم یا 4 ته واړم ټیک شو دلته اوس به په سر باندې ټیک شو دا چې زه اپډیټ کوم نو دا بس شي ګوره هیډینګ 3 اخیره سر ته لاړې صحیح شو ټیک شو کنه په دې طریقه باندې تاسو ټیبل اف کنټینټس دلته انزرټ کولای شئ دا خو اټومیټک ولا لکه دا کمانډ یوټیلیټیز اټو انډیکس اوس جنریټ انډیکس دې کې موږ خپل ټیبل اف کنټینټس په دې کې لکه دا خو اټومیټک تیار شو صحیح ده دا زه ختموم ټیک شو دلته انزرټ کوم زه د دې ځګړ کې ماته ټیبل اف کنټینټس پکار دی ریفرنسز ټیبل اف کنټینټس دې کې به څه کوم یو خدا سټایل د سړی کوي کنه انزرټ ټیبل اف کنټینټس به وم اوس په دې کې موږ چې دا کرخې دې راشي یا د کرخه راشي د ډاټډس راشي صحیح شو سټایل به تاسو کې هیډینګ 1 لپاره دا سټایل 2 او 3 صحیح شو د 3 پورې د کاله هیډینګ پورې به کې نه چلے دا وخت یې ځکه نه غوښتو صحیح شو کو دا موږ دلته ورشو لیول 4 ورکو به 4 راشي صحیح شو چې 5 به 5 هیډینګ والی صحیح شو کنه ته بس سب ټاپک ته ګوري دغه مطابق ولې ول ورکې ټیک شو او دا سټایل له خو او اوکې دلته دا اټومیټیک دا خپل لکه خپل طبيعت موږ دا انزار ټیک شو کنه صحیح ده کنه مو خپل سیټینګ وکړو هغه شان ول یا په دې کې موږ نور ټیکسټ تاسو اډ کوو په کوم لیول باندې ټیکسټ راکې دا اته نه تړل دي که زه دې کې اوس درېږم او دا د زه د لیول 3 ته وسم صحیح شو او دلته اپډیټ وکړ راځي دا به اول ته دلته ټیکس والی فار ایگزامپل ته خپل جوړی کنه په لیول 1 باندې ټیکس به والی دلته به ولیکینې محمد خان فار ایگزامپل ټیک شو دا به په لیول 1 باندې واغېستو ټیک شو او بیا به لیول 2 باندې یو ټیکس والا دا خو د یو پیج کې موږ واغېستم په یو پیج کې راځي صحیح شو خالد خان ټیک شو دا موږ خپل هم داسې او دې کې دننه موږ ډایرکټ انزرټ کولی شو ټیک شو اپډیټ ټیبل 2
انټایر ټیبل دا به څنګه چینجز څنګه کړي دا هغه ته ګوره محمد خان بر راوچت کو په پیج نمبر 2 باندې صحیح شو فایل خان بر راوچت کو ټیک شو کنه نو دغه شانې ګوره د ان پیج کې دی اوس مونږه د انډیکس دا کو کنه انډیکس جنریټ انډیکس this operation will wipe out څنګه چې په دغه باندې راغلی کنه مونږ چې ټیبل اف کنټنټس دا کو نو دغه شان په دې مرال اوکې دا چې ان پیج فاوند نو انډیکس انټریز انډیکس انټری نشته دی کنټرول یو دا خو هغه انډیکس انټری دلته راوړل ټیک شو صحیح ده کنه دا ولته موږ کاپی کړیو کنه کار دلته دا نو انټری دا دوباره موږ سلیکشن وکړو کنه لاندې ټیبل کې چې موږ ته دغه راکړي لکه نو انډیکس جوړ شي دلته موږ سلیکشن وکړو دې کې اوس په دغه باندې کې مطلب انځر کې چې انډیکس انټری کې او دا نه کوي دلته سپورټډ دا د قشان څنګه چې موږ دلته پیراګراف باندې فارمیټ کې سلیکټ کړو کنه اډ ټو ا ټیبل اف کنټنټ دا کو انټری او د انډیکس انټری یو شان فیچر دی صحیح شو یو کې دا اډ کو یو کې دا اډ کو صحیح شو او دا اوس برا موږ ورو چې موږ سکو ساري دلته اوس انډیکس تاسو دا دې ختمي بالکل دا انډیکس انټری کار نه کوي سمپل خبره ده ټیک شو بدینه دا فیچر کار نه کوي صحیح شو او کار دغه دی کوم چې ما تاسو ته مسور کې وکړو ټیک شو لینګویج کې موږ راځو ټاګل لینګویج دا خو یې ته کړه کنه دا دلته دې ځګنې کې د لینګویج چینج کوي کنه انګلیش ته یا اردو ته اړه کنه یو ځل چې اردو ته بل انګلیش ته علاوه نور ته موړي فارسی اردو ته به څنګه اړو فارسی ته یا پښتو ته کیبورډ پریفرنس په وو کنه دلته به دا انیبل کوي نو سندي انیبل پښتو صحیح شو اوکې وسوا چې دلته موږ ټاګل لینګویج وکړو ګوره اردو شو دا کنه به یو څه شو سندي شو نه او څه پښتو او دا اردو صحیح شو کنه انګلیش شو او د دې د شارټ کټ څه دا کنټرول سپیس ده کنه کنټرول سپیس سره دا شارټ کټ کی ده ټیک شو وینډو کې دا وینډو چې کوم دا کنده پیج دا کیسکیډ کوي نه دا د څه څه کړی نه څه فرق لري ټیک شو او ټایل دا به لکه دا ګوره دا نه را بیل شوی نه دا کوم د پیج دا وینډو چې دا کنه دا مکه دې سره ټچ وکنه ټچ وست بیل شو نه کبه دا موږ ورکه کوله کړه ته دا شانه په ټایل باندې دا وینډو تر بیلېږي صحیح شو او په کیسکیډ باندې څه کیږي دا سه پرته ورته کې دا غراشي پاڼه را بیل شي صحیح شو او کلوز آل دا مکمل دا ختمه چې دا فونټس ناٹ سیو اور سیو کې یا ممکن سیو دا وینډو کلوز کوي کنه صحیح شو کنه کلوز آل څه کوي ان پیج باندې بالکل آپشن ورکړي چې دا وسو دا ریبن ته ډایرکټ لاړم دي نه او پیج نمبر ته لاړم صحیح شو او دا بیرته ریبن ته راغلم ټیک شو د ریبن باندې ولاړم کنه ټیک شو دا فونټ آپشن ته ما ختم کو دا اوس موږ سره فونټ چې کوم ریسنټ ډاکومېنټس یې کنه دا غوډون دلته ښیي اوس موږ کوم فایل کولاو کړی دی فونټس والا پیج فایل هم کولاو کړی کنه چې بل یو نوی کولاو ګورئ تاسو نوی پیج کولاو اوس تاسو دلته ګورئ د وینډو کې دلته څور کړی ټرو دا سیو دا پیج دا سیو نه دی کنه اوس کو دا پیج موږ سیو کو په یو نوم باندې ډیسکټاپ یا په دغه کې سیو کوم my end page class لیکم صحیح شو د کیبورډ هغه سپیس بار صحیح کار نه کوي ټیک شو اوس دلته وګورئ دلته شریک کړئ دې په هغه کې ولاړ ټیک شو تاسو پیج کې ان پیج کې تاسو خپل پاڼه ورکړ شو تاسو به څنګه پیدا کوئ دې وینډو ته راځي دلته نه تاسو ریټ چې کوم ریسنټ تاسو پیجز کولاوي د ان پیج مختلف څنګه مسور کې موږ تکو کړو اوس یو دا بل نوی پیج کولاو دا لاندې زړ کې जी सर تاسو ته ختم شو ها بس دا وایند اپ کومه بس ټیک شو
ټیک ده که نه؟ نو دغه شان پیج کې مونږ چې ریسنټ کوم ډاکومنټس یا بدل تاسو دلته دغه چینج کول را چینج کولی شئ. صحیح شو؟ هیلپ تاسو ته هیلپ درکوي. ټیک شو چې لکه اوس د انډیکس باره کې تاسو ګورئ چې دې کې کوم هیډینګز دي هغه هیلپ بدل تاسو ته راشي چې نیټ لګېدلی دا مکمل په نیټ باندې تاسو ته ټوټل راشي. صحیح شو؟ نیټ کار نه کوي، شارټ کټ کې سیسونه دي هغه هم د پیج بدل ته راشي. صحیح ده که نه؟ د هیلپ دپاره یوزینګ هیلپ به څنګه استعمالوي د لپاره دا نیټ سره ټچ دی. صحیح ده چې نیټ یې دا بیا کار کوي، چې نیټ یې بیا کار نه کوي. او اباؤټ دا پیج کوم چا جوړ کړی دی؟ دا د suhail.com والا جوړ کړی دی. ټیک شو که نه؟ دا یو ویب سایټ دی او دې کې مونږ دا کارونه شروع کړو. دا پیج اباؤټ دې کې شروع کوي. دا ستاسو پیج ختم شو. تاسو ته به زه سبا ټرای وکړم چې دا اټو انډیکس جنریټ انډیکس په دې کې د کار وکړو. صحیح شو؟ دا ما په وختي هلته ټرای وکړه ډېره، خو نه کوي کار که نه؟ دا فیچر پکې دوی ورکړی دی د انډیکسینګ خو کار نه کوي. اینی هاو بیا به موږ پرې ټرای وکړو. صحیح شو؟ ستاسو پیج ختم شو او سبا نه بیا بل پروګرام سټارټ کوو. ټیک ده؟ څه شی به سټارټ کوو؟ کورل ډرا. صحیح شو؟ سبا به کورل ډرا سټارټ کوو انشاءالله. دا اوس ریکارډ شوی دی که نه؟ ویډیو سیو کول ډېر ضروري دي.